السلام علیکم ملګرو. بریکینګ نیوز دا راځي چې عمران خان د خوفناک بیماری ښکار شوی دی. د پی ډی ایم او د پی ډی ایم چې څومره هم صحافیان دي هغه یو نوې انکشاف کړی دی. بل چې کوم دویم بریکینګ نیوز دی شاید خاقان عباسي چې کوم دی نون لیگ پارټي پرېښه. نون لیگ پارټي راتلونکي وخت کې به نور هم مشکلات سیوا کیږي. څه کسان داسې دي چې به هم مسلم لیگ نون پارټي پرېږدي نو راتلونکي ټایم کې کای پیپل پارټي لزي یا پی ټی آی لراځي د دې لا کمپلیټ پته نه لګي. دریم بریکینګ نیوز چې په دې ویډیو کې به تاسو سره شریک کیږي هغه د روس د تیلو حواله سره دی چې کله عمران خان پاکستان ته د روس تیل راوستل نو هغه ټایم کې پی ډی ایم چې څومره هم صحافیانو یا د پی ډی ایم پارټي تعلق لرونکي په عمران خان باندې دا تنقید کولو چې پاکستان ته د روس د تیلو ضرورت نشته او د روس تیل سره پاکستان ته راغواړي او مطلب دا غو بل ریفاینري ماشين لګي مطلب خرچه په ډیر راځي. اوس د شهباز شریف حکومت کې د روس تیل چې کم راغلي پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو. سلورم چې کم خبر دی د پی ټی آی چې څومره هم کارکونانو او پولیس گرفتار کړي وو د پولیس چې کلاغي بیا مطلب ریلیز کپرې خنوغي عمران خان سره یو ملاقات کړو نو هغه عمران خان سره ملاقات نه پس هغه کارکونان دوباره گرفتار شوی دي. هغه کارکونانو کې 27 کارکونان چې کم دي نامعلوم مقام له منتقل شوی دي گرفتار شوی دي مختلف ناکو باندې. دا غي بیا عمران خان سره ملاقات نه پس هم پاغ ورځ باندې ډایرک مطلب گرفتار شوی دي چې زیات چې کم کارکونانو د لاهور د ګجراواله او سارګودینه تعلق لرونو. بل بلاول بوټو مسلم لیگ نون ته چیلنج ورکړی دی. ویلي دي چې بجټ صرف مسلم لیگ نون تیار کړی دی. په دې حواله سره ما تاسو له کمپلیټ ډیټیل هم درکړو چې د پی 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 د پاکستان پیپل پارټي پکې هیڅ رول نو په دغه بجټ کې. نو دې په جواب کې احسان اقبال چې کوم دی د کوم د مسلم لیگ نون رهنما دی غوړي چې بجټ تیارولو په وخت کې مو سره د ټول اتحادیان موجودو پی ډی ایم کې چې څومره هم مطلب مو سره پارټیان دي بجټ موږ د دې ټولو په موجودګۍ کې تیار کړی دی. او وزیر اعظم شهباز شریف چې هر یو کار کوي نو د پی ډی ایم په صلاح کوي د ټول نه پکې صلاح مشوره اخلي نو هغه کار کوي. مطلب د پی ډی ایم هر څه کې رول شته سره بجټ کې نه د ملک چې هر فیصله کیږي په دې کې د ټولو اتحادیانو فیصله وي د ټولو اتحادیانو رائے پکې شامل وي. شهباز شریف د ځانه مطلب یو فیصله نه اخلي. دا احسان اقبال بلاول بوټو له جواب ورکړی دی. بل روس حواله سره تاسو له معلومه را چې عمران خان مخکې هم د روس نه تیلو سره بزنس سٹارټ کولو چې دغه پی ډی ایم څومره هم کارکونان دي یا پی ډی ایم صحافیان دي د یو غوبل جوړ کو په میډیا باندې چې د روس نه تیلو څه ضرورت دی روس نه چې تیل راغواړي پاکستان کې به ریفاینري ماشين لګي. نو په 11 جون باندې شهباز شریف صاحب ویلو چې مونږ د روس نه مطلب تیل راوغستل او پر رایټ باندې مو راوغستل مونږ ډېر ښه قیمت سره دغه تیل راکړي دي. نو دې حواله سره روس ویلي دي چې پاکستان ته د تیلو په خریداري هیڅ خصوصي رعایت مونږ نه دی ورکړي چې نور ملکونو له کم ریټ باندې تیل ملاويږي په هغه ریټ مو پاکستان ته هم ورکړي دي. او د دې حواله سره شهباز شریف نه چې مونږ له په ډېر ښه ریټ راکړي دي او د نور ملکونو حواله سره د مونږ له مطلب ارزان تیل راکړي دي او چې مخکې پاکستان سره ټیم مخکې عمران خان د روس نه تیل راوستل نو د ټولو په ډېر غټ ابجیکشن. اوس پر شو د عمران خان دغه بیماری حواله سره چې پی ډی ایم والا یو نوې پروپاګاندا شروع کړې د پی ډی ایم چې څومره هم صحافیان دي تاسو له معلومه ډېر ټي وي چینل والا چې کوم دی هغه پی ډی ایم لفافه صحافیان دي نو غي په عمران خان باندې اوس دا الزام لګول چې عمران خان د یو ډېر غټي بیماری مطلب شکار شوی دی. او بیماری دار د عمران خان چې د ډیپریشن مریض د مخکې هم د ډیپریشن مریضو مخکې به لګي ګولۍ خوړی اوس هغه ګولۍ چې کوم دی یو په ټریپل زیات کړی دي او ډېر زیات د ډیپریشن شکار شوی دی. دغه چې څومره هم ډاکټران دي غډیر زیات پریشان شوی دي چې د عمران خان دماغ چې کوم دی د عمران خان مازغه چې کوم دی ډیر زر به کار پرې دی د پی ډی ایم د صحافیانو خبرې دی. ګوره د یو صحافي برورس خبره کوله وای چې کله ته باتروم کې ناشته او کموډ سره جوخ د ستا موبایل نو هغه موبایل نه ټریس کیږي چې دا د پی ډی ایم یو صحافي دی هغه دا خبره کوله جی. نو پی ډی ایم چې څومره هم صحافیان دي مختلف پروپاګاندا عمران خان حواله سره راوبای چون کې عمران خان له دا آفر شوی دی چې ته د خپل علاج د پاره سټیم چې پتا باندې قاتلانه حمله شي و آی کې دستا یو سرجری ټیک نه شوی د غي د علاج د پاره ته دوبۍ لتلی شي ته الته علاج کول شي. نور د عمران خان چې څومره هم میډیکل ریپورت دی کې د عمران خان صحت حواله سره دا ریزلټ رد چې عمران خان داسې دی لکه نوجوان هغه باندې یو بیماری هم نشته نه د ډیپریشن شکار دی نه غلا هیڅ قسم بیماری شته صرف دغه مطلب حمله په چې شی واغې کې هغه مختلف چوټ لګیدلی وو مختلف زخمونو شکار شو. نه علاوه عمران خان ډیر زیات میډیکل ټیسټ دی یو کې چې هر ریزلټ کې دا راځي چې عمران خان چې کم دی نه د بلډ پریشر مریض دی نه د شوګر مریض دی. بلډ پریشر هم دغه دا سیویل کده یو ځوان الک چونکه که تاسو د عمران خان ایج وګورئ یو بیا دغه فټنس لیول وګورئ چونکه یو سپورټس فیلډ سره د سپورټسمنز دی مطلب د کرکټ کړي دی یو کلاړي دی نو هغه د خپل صحت भरपूर خیال ساتل دی چونکه بوډا دی تاسو دغه ایج وګورئ او دغه په فټنس کې چره تاسو نظر واچوي دغه په باډي لینګویج باندې دغه په
ګرځېدو په سټایل باندې یا هغه تاسو دا اٹھنا بیٹنا وګورئ نو دا څنګه معلومیږي چې د بیماری لګېدلې دا یو غټ بیمار دی نو دا بالکل څومره هم پی ډي ایم صحافیان دي لفافه صحافیان چې ول ویل شي نو مختلف قسم پروپاګاندا کوي دا په دې ویډیو کې نننې اپډیټ تاسو سره ما شریک کو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام